د سیټ ته به تاسو ته دا تصویر او ویډیو به ښکارېږي چې څه ورځې مخکې د سوات ته په چکر باندې راغلو. نو په سوات کې چې کوم واقعه راغله کم کسان چې سین وړو نو په هغې کې دا لږ چې دی دا هم سین وړو دی سین وړو نو نور هغه مړي چې دی هغه پیدا شو خو ردم مړ وجود چې دی دا پکې نه پیدا شو. په 21مه ورځ باندې چې دی په سین کې وموندلی شو. د بریکوټ سره چې دی په سین کې هلته وموندلی شو. نو کله چې هغه وموندلو نو هسپتال ته یې وړو ځکه چې شناخت یې نه کېدو 21 ورځې د ده په سین کې شوي وي. سین کې شوي نو بیا خلکو نه پیژندلو. نو چې کله هسپتال ته یوړو نو پته ولګېدله چې دا د سیالکوټ هغه کس دی. نو په 21مه ورځ باندې چې دی هلته موندلی شوی دی. نو که تاسو هم داسې ځایونو ته چکر له ځئ نو احتیاط کوئ چې سیندونه او دا قسمه ځایونو ته چې دی نه کوزېږئ ځکه د دې په کور کې تر اوسه پورې غم چې دی دغه شانتې تازه به و. دی هلته کې په سیند کې پروت و دلته کې پسې خلک ګرځېدل. نو اوس په 21مه ورځ باندې چې دی پیدا شو. د دې نه وروسته چې دی د هغو غم به کمیږي. غم خو نه شي کمېدلی ځکه ځوان بچی دی دغه شانتې لاړو خو نه د هغې نه به لږ کم شي ځکه چې مړی هلته کې په سیند کې پروت و. نو تر هغې پورې د دې سره غم چې دی دا موجود و چې دا به کله پیدا کېږي. نو پرون چې دی هغه پیدا شوی دی او اوس په خپل کور ته چې دی هغه به حواله شوی. نو تاسو کوم ځای داسې چکرو مکرو له نو خپل خیال چې دی دا ساتئ. په خپل مور پلار باندې چې دی رحم لږ کوئ.